السلام علیکم دوستانو، که تاسو د طارق پټان نوې ویډیوګانې وینئ نو دلته تاسو لیدلی شئ چې په دې باندې په لکاو په زرګونو ویو راځي. تاسو سوای چې دا د مخکې نه داسې و، بالکل نه. تاسو که دې زړې ویډیوګانې وینئ طارق پټان صاحب نو تاسو به وینئ چې دلته ګورئ 8000 3000 2000 او داسې دي چې ځینې زرونه هم کم ویو پرې راغلي. یها پر تاسو لیدلی شئ دلته 490 ویوز پرې راغلي په دې ویډیو باندې. نو دا څه وجه ده چې طارق پټان صاحب جو ہے چې دومره هغه کامیاب شو. نو ټول نه غټه وجه د څه ده چې طارق پټان اول په اردو کې کنټنټ جوړول، په اردو کې ویډیوګانې جوړولي، لیکن بیا ډېر زر هغې ته پته ولګېده چې ماله په خپل ژبه کې ویډیوګانې جوړول پکار دي. نو ډېر زر چې هغه د اردو نه پښتو ته چینج شو. او اوس تاسو دا لیدلی شئ چې کله هم ویډیو وخېږي جو په لکاو ویو کې دلته راځي. نو ټول نه غټه وجه څه ده د هغې ژبه. یعنی مونږ کله هم که په خپله مورنۍ ژبه کې ویډیوګانې نه جوړو او د بل چا په ژبه کې ویډیو جوړو، نو هغه مونږ له څه کېږي، مونږ د هغو په شان چې دی د هغو هغه ژبه نه شو ویلی. د هغې د وجې نه زموږ هغه کنټینټ زموږ ویډیوګانې هغو صحیح نه ګوري. نو موږ له پکار دی چې په خپل ژبه کې ویډیوګانې جوړې کړو، کنټینټ جوړ کړو، خلک چې دی ایجوکیټ کړو، موټیویټ کړو، خلکو ته څه ور وښایو. نو انشاءالله زموږ چینل به چې دی هغه به ډېر زیات کامیابېږي. ځکه چې دې ټول نه غټه وجه څه ده چې یوټیوب چې دی ستا ویډیوګانې ټول نه مخکې ستا نږدې خلکو ته ورولي. چې څومره ستا نږدې خلک دي، نږدې کومه علاقه ده هغې له مخې له ځي، بیا صوبې له ځي، بیا داسې پسې مخکې ځي، په ټول ملک کې بیا چلېږي. لیکن اکثر چې د ملک لپاره وي، ستا په ملک کې هغه چلېږي. لیکن د دې نه خوا چې دی بیا وروسته بهر ملکونو ته ځي. د دې وجې نه که تاسو یوټیوب باندې زر کامیابېدل غواړئ، نو تاسو څه کوئ، په خپل ژبه کې ویډیوګانې شروع کړئ. په خپل ژبه کې ویډیوګانې شروع کړئ، نو انشاءالله ستاسو چینل به ډېر زر کامیاب شي.